هغه سره چې یو زنانه دعوت ورکي دعته امرأه ذات حسن وحسب چې خسته زنانه ده او دا زنانه د شرافت والا زنانه ده نسب ډیر اوچت دی حسن هم الله ورکړی دی او دعوت ته ورکي د زنا د پاره چې زما سره دا کار وکړه او دا ته وایي انی اخاف الله چې زه د الله نه ویریږم هغه دعوت ورکي د بد نظرۍ هغه ته چیرې پیښو کی هغه ځان تر او بلی او دا په دغه وخت کې و چې انی اخاف الله زه د الله نه ویریږم دې انسان له الله تعالی د عرش په سورې د لاندې زی ورکی په ورځ د قیامت یوسف علیه السلام د دې مستاق وکړه سورۃ یوسف کې الله تعالی د یوسف علیه السلام پر قصه تفصیلا ذکر کړی دا یو د یوسف علیه السلام چې هغه ته مراقبه الله عز وجل د الله مراقبه انت الرقیب الله تعالی پر زمونږه څوکۍ کې په من باندې الله هر وخت نظر دی کیمرے کې آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے ځنې خلق دا وایي خدا الله تعالی په کیمرے کې ګوره چارج نه ختميږي د الله تعالی د کیمرې هغه سلونه نه زړیږي د الله تعالی کیمرې مونږ ته همیشه کرامن کاتبین هغه زموږ په دې وګو باندې ناست دي او زمونږ هر څه ریکارډ کوي او پورس د قیامت په سکرین مونږ ته ولګي یوم یذ تحدث اخبارها اسمکه ممربانه خبرې کوي خبرونه وکړي ویډیوګانې براوړولې شداد کلیاغه دي کلیاغه دي کلی اس یو غلغلاو کې مثلا غریب سي کیمرې راوړولې او خلکو ته وګورل شي چې دا دای کړي دي ته وګوري او هغه خبر څومره پریشان څومره خپه نو دا خبره ذهن کې کېده یوسف علیه السلام په ذهن کې الله د خپل ځل نظر په الله ابو ذر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عقیده خو درې و چې تق الله حيث ما كنت د الله نه ویریږي چرته وي د سموای چې څوک نشته دی راشه غلط کار وکړه نه د الله نه خسرې نشي پټېدلې یوسف علیه السلام هغه ته چې کله زلیخا چې د حسن والا زنانه وا عزیز مصر د باچا خزاده شاهزادګۍ ده او یوسف علیہ السلام ته ول هیت لک اسم فعل دی معنا زنا را سوکا اقبل ما ته متوجه وغلقت الابواب ودروازې بند کړې ما حول خبر عبر کړې ده هیڅ څوک نشته کما خطر ویره نشته د څوکیدارانو نه یې نشته ځکه هغه د زلیخا ته خبر نشي کولای یوسف علیہ السلام په دغه وخت کې ویل قال معاذ الله انه ربي احسن مثوایا الله پوری پناه غواړم هغه رب زما دومره دغه وک احسانات چې دې زیاته زرا ورسولو غرض دا چې یو زنانه چاته دعوت ورکي د زنا او دته چانس او موقع او دغه وخت کې دا سره و چې انی اخاف الله زدا الله نه ویریږم دې انسان ته الله تعالی په سخت ورځ باندې د عرش د سورې د لاندې زی ورکی او دا غدري کسان بخاری کې چراغلي دي هغه درې کسانو کې وغه انسان چې زنا ته نږدې شوی دی عورتونه ښکارا شوی دي تر دې پورې چې هغه د ترلو وروته ویل دوله روپۍ ورکلې وي د قحط د وجنا لا تفز خاتمي زماده محرمه ما توا او د الله نو ویل اتق الله د الله نو ویل او د زنا زما سمکوا نو هغه کس هغه پیسې مت پرې خودلې او غزنا یې پرې خودله نو چې غرته تللی دي کمره پر راغله دا وګړه حدیث الله تعالی ته دغه عمل پیش کړی دی چې الله دا عمل می دا زنا می ستادي پرې خودلې دا الله زمنګ نه دا کمره دریک هغه کمره ته الله تعالی ورغړوله ایو په کې د مور د پلار خدمت او بل امانت کې خیانت نه وکړي غرض دا دی چې کوم انسان د زنا نه ځان بچ کی
دې انسان ته الله تعالی د عرش د سوري د لاندې ځای ورکړي. شپږم هغه انسان چې الله تعالی ولا د عرش د سوري د لاندې ځای ورکړي. په دې روایت د بخاری او د مسلم کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. یو سړی دی صدقه وکي او دا صدقه دومره پټه ورکي، تصدق صدقه ورکي او دا صدقه په اخفا پټه ورکي، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، چې دا چپ لاسم د دې خلاص نه خبر نشي چې په دې خلاص باندې د څومره پیسې صدقه کړي. ورجل تصدق بصدقه، چې صدقه وکي او پټه وکي د الله د رضا لپاره صدقه وکي، دې انسان ته الله تعالی د عرش د سوري د لاندې ځای ورکړي. صدقه کول دا ځنه یو عبادت ده. بلال رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم انفق یا بلال ولا تخش من ذي العرش اقلالا. بلال د الله د پاره مال لګوا او د عرش د مالک نه د لګوالي یره مکوا چې زما مال به کم شي او زما مال به لږ شي. ولا تخش من ذي العرش اقلالا. نو چې څوک صدقې ورکوي د الله د پاره هغه سخت ورځ به الله تعالی دلم د عرش سوري د لاندې ځای ورکړي. صدقه ډېر ښایسته صفت ده.